سہیل آفریدی په کرک کې یو کامیاب جلسه کړې ده چې په کرک په دغه جلسه کې سہیل آفریدی یو ډیر زبردست تقریر کړی دی، ډیر ښکلې خبرې کړې دي چې د کرک عوام د سہیل آفریدی په دغه بیان باندې په دغه تقریر باندې ډیر زیات خوشحال دي. سہیل آفریدی چې کله نه وزیر اعلی شوی د کې پی کې وزیر اعلی شوی دی نو هغه درې ګرینډ جلسې وکړي چې کامیابی سره دغه جلسې ختم شوې او ډیر غټ خلکو په دغه جلسو کې شرکت هم کړی و. سہیل آفریدی چې کله نه د کې پی کې وزیر اعلی منتخب شوی دی نو سہیل آفریدی هلې ځلې ډېرې زیاتې شروع کړي دي. سہیل آفریدی نه علاوه جنید اکبر، مینا خان، شاهد خټک هم د کرک په دغه جلسه کې ډېر زبردست تقریرونه کړي دي چې عوام ډېر زیات اپریشیټ کوي. سہیل آفریدی چې کله نه وزیر اعلی راغلی دی نو مسلسل درې کامیاب جلسې هغه وکړي چې درې واړو ځایونو کې دغه جلسې کمپلیټ هټ وچلې دي. پی ټی آی لیډرشپ په خپل تقریرونو کې هغه خبرې کوي چې هغه یو عام انسان نشي کولی. ای دومره بولډ، دومره تیز روان د پی ٹی آئی لیڈرشپ. ایون سہیل آفریدی هم اسټابلیشمنٹ ترا اور وفاق حکومت ته صفا الفاظو کې خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې هغه عام انسان کول هم نشي. ډیر زیات اکټیو شوی دي او روان چې کم د نومبر میاشت نو په دې کې بعد د پی ټی آئی لیډرشپ نور هم زیات اکټیو کیږي. حکومت په دې یاره کې دی چې په نومبر کې شرطه دی ګرینډ احتجاج یو ځل بیا ریکارډ نکي. نو په دې وجه باندې حکومت هم په سہیل آفریدی باندې یا د پی ټی آئی څومره هم لیډرشپ ته په دې باندې کړي نظر ساتلې دی. بل سہیل آفریدی دا هم ویلي دي چې عمران خان سره ګوره د سہیل آفریدی لا ملاقات نه ده شوی، چونکه سہیل آفریدی د کې پی کې وزیر اعلی منتخب شوی دی خو خامخا چې عمران خان سره ملاقات د دنی شوی نو د خپل پلان نشي مطلب کېری کوله. دی به خامخا عمران خان سره ملاقات کوي چې زه په کم خبرو باندې فوکس وکم، کم خبرې زه فی الحال بیک گراوند کې کېدم، کم خبرې زه شاله کما، کم خبرې را مخ کې کما به خامخا سناسب پلان تیار کړی وي وزیر اعلی سہیل آفریدی ته خو چې د عمران خان او د سہیل آفریدی ملاقات وشي. خو دغه ملاقات نه مخکې سہیل آفریدی ویلي دي چې زما ټول نغټ چې کم ټاسک ته زه غواړم چې په کې پی کې امن راولم او په کې پی کې د کرپشن خاتمه وکما. کرپشن خاتمه حواله سره سہیل آفریدی ویلي دي چې په کې پی کې څوک هم بادشاہ نه دی، کغه کمشنر دی، کغه ډی پی او دی، کغه ډی جی دی، ټول د عوام نوکر دي. دې کې بادشاہ څوک هم نشته دی. اور وفاق نه د کې پی کې د حق غوښتنه هم کړې ده چې په وفاق باندې د کې پی کې ډېر غټ اماونټ پروت دی او وفاق حکومت ته پکار دی چې د کې پی کې دغه حقوق خیال اوساتي او د کې پی کې د حق کې پی کې ته په حواله کی. سرکاري افسران چې کوم دي د غي حواله سره هم عمران خان خبرې کړې دي. سرکاري افسرانو ته ټول ته ویلي دي چې تاسو خپل کار ایمانداري سره کوئ او تاسو د عوامو نوکران یې، بادشاهګان نه یې. تاسو به د عوامو نوکری کوئ، د عوامو مسائل به تاسو حل کوئ. اور 15 ډیز ورکړي چې 15 ډیز کې به تاسو پرفارمنس کې زه امپروومنٹ کتل غواړم. نو د سہیل آفریدی چې کم پلان دی یا دغه چې کم خبرې دي خبرې ډېرې زیاتې ښې دي، پلان هم ښکاري خو امپلیمنٹ کول پریکټیکلی پکار دي. تیوریټیکلی خو هر انسان براشي تعالی به لیکچر درکې، موټیویشنل سپیکر یې هغه ته دومره پم کی چې توې چې بل د دنیا فتح کول ډېر آسان کار دی خو په خبرو باندې نه پریکټیکلی کار پکار دی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو لور رسوي. والسلام.